بیا دوی دا نام ورکوي چې ترهګري ده هغه ده دغه ده دا وطن ورانول غواړي دا وطن نیول غواړي دا وطن بربادول غواړي خو یو والا زموږ هم د ورسره بیا دا کارونه نشي کولی وخت یې تېر شو جرنیله وخت یې تېر شوی دی اوس دا وخت نه دی اوس د پي ټي ایم دور دی ته به وایې چې خلکو ته به ووایم چې آی ډي پیز شئ په کلینکونو کې واوسېږئ دا خبره نشته اوس به ستا کیله ته درځي او ته به خلک اوسېږي ستا نه به ستا کپړې رسي اوس به ته آی ډي پیز کېږې موږ نه آی ډي پیز کېږو دا تارګېټګري په حواله سره زه یو خاص ولسونه ته کومه دا ملګري نه ودرېږه دا خبرې ضروري دي یو خاص کومه چې چېرته هم دلته مې رایې پکوله چې چېرته هم دلته تارګېټګري کېږي تاسو ته ډایرکټ اجازه دی د پي ټي ایم لخوا ډایرکټ انداز د دلته کوم نږدې کیله وي د کیلې په دروازه کې درته راټکروئ ډایرکټ په دلته پاک شي که دوی انسان غلي په پیسو کې نه په مړي کې هم یستا انسانه ډایرکټ درنه کېنوئ دا کار مه پرېږدئ دا چې موږ پرېږدو نه زیاتېږي په دې کې به زموږ ملګري تل چمتو اوسئ ملګري دا چې کوم ټارګېټ کړي دي کله کېږي یو ځلي په کالونو اپرېشنونه وکړل موږ برباد تباه واچېدلو په خیر نه پس هم دوی دلته بیا هم ټارګېټ کړي کوي په کوم نام یې کوي دی څه شته راغلی و اپرېشن یې د څه لپاره کوه دا د ترهګر د ټارګېټ کیلر د ختمولو لپاره کول نه مخدو زموږ پلیرګرو ده په سپین واک کې د شپې دوی کسان ووژل بېرته کلیوالو ته فایرینګ پې وکړو راغی ګاز چې ولیده چې څوک چې منطقه پروردي کې کس وکړو خبره پوه شوئ د شپې ټارګېټ کیلینګ وشو دا موټرسایکل چې دا ټارګېټ کیلینګ وکړو منډه یې وهله په دې باندې کلیوالو فایرینګ وکړو چې د ټارګېټ قرار ووایي چې مړ یې کړو چې راغله هلته فوجي پروت و هلته پروردي څلورمه سړی پروت و دلته موږ په هېڅ سره په ټارګېټ کیلینګ کې ورپسانه یو چې څومره حالات خراب شوي دي دې جرنیلانو خپله دعوا کړې ده چې ترهګر دوی پیدا کړي دي یو څوک چې د جرم اعلان وکړي چې ما کړی دی هغو ته سزا پکار وي که د پاکستان په ججانو کې د انصاف ماده پراته وي دې جرنیلانو ته دې نن په نن سزا ولیږي دې دا دعوا کړې ده چې موږ دهشتګردي پیدا کړې ده او که صرف د انصاف تر دې پورې وي چې زموږ حاجي فقیر ونیسه او جرنیلان د خلاص څخه وګرځي دا به بیا اوس تمام نه شي دا وخت اوس تېر شوی دی ملګرو دلته یو بل ډېر وکړونکی کیس روان دی څوک د خیلونو په منځ کې څوک د قبیلو په منځ کې جګړې کوي خدای پرانته او خدای پښتنو سل کاله کېږي چې تاسو په هېڅ چیز ځمکه یو بل سره وژنئ په زرګونو لکونو کسان مو سره مړ کړل څه پیدا شول تاسو ته څه خیر درته ورسېده هېڅ خیر نه دی رسېدلی پنجابي درنه په کیلومیټر ځمکه ونیوله لږ مې نه ورته وکړو خپل تر دې په هېڅ ځمکه پورې ننګولې دا غیرت نه دی نن ورته په خپله خاوره ترغور مه وژنه ورور مه وژنه دا ورور وژنه بند کړئ هغه معاشرې هغه سوسایټي چې په تربوروالي ولاړه وي نه شي په مخ تللی دلته که اسلام څوک راوړي اسلام خبره شریعت راوړي هغه په تربوروالي تمامېږي موږ په هغې تربوروالي دښمنۍ شروع کوو دلته دې وم چې سوشلیزم راغی په تربوروالي تمام شو دلته چې کوم نظام راځي ځکه چې په معاشه په تربوروالي بنیاد ولاړه ده نن به دا اعلان کوو چې زموږ تربوروالي نه ورورولي ده زموږ ورورولي ده د یو بل سره موږ د یو بل سره وروڼه یو هېڅکله خپل پښتانه د یو بل سره جنګ مه کوئ د دې جنګونو نه راوتل دي د ښځو حقوق ورکول دي یو کار په دنیا کې داسې نشته چې په یو ګناه اتفاق سره کړی وي چې دا ګناه موږ خامخا کوو موږ د خپلې خوندې ورونو په حقونو باندې باسیتکان اتفاق کړی دی چې ورکوو دا کار بند کړئ دا د خپلو خوندې منډې حقونه به مو ووهي په خپلو خوندې منډې به د چای یعنې په خپلو خوندې به په ودول به د چکې چکې پیسې اخیستل اول په سهار ما د خپل کور نه دی ابتدا کړې ده چې زمونږ څوک هم زما کور وږېږي زه به یوه روپۍ نه اخلم په هغه باندې ما اوس خو کړي دي یوه روپۍ ورته ورکړم زما کور داسې زما د کور نه دي زه
نو دغه غورخند مرکز ته هم د دې خیال ساتل د خپل کلیوال د خپلو وروڼو د خپل تربورونو دا جنګ جګړې پرېږدئ زه کام څنګه وګټم په یو په کال وایي انقلاب راولئ په بل په پخېل کې په هېڅ ځمکه سره باندې نشئ څنګه انقلاب راولو ټول بې اتفاقه سره پراته دي موږ ته یو کار وښایئ موږ ټول بې اتفاقه د دښمن سره راولو هلته د دښمن ورته کور راوننوت موږ هغه ته ورپاسو که دلته وروڼه سره لانجه دا کار بند کړئ دا په خپل منځ کې اتفاق وکړئ د پي ټي ایم نه څوک مرور دي په څه مرور دي صرف په دې مرور دي چې دا ټوکړې خوري دا ډېر چالاک دي په کلي علاقه کې یو سړي ته یوه ټیکه ورکړي یا یو تنس پکوړې پرې وکړي هغې خبرې ورته وکړي بیا د کار په دښمني وګڼي دا کارونه نه بند کړي والله تر هغه ورځې پورې بیا دا کول د دې وطن ته کېدل مشکل دی چې تر څو دا اتفاق اتحاد بوي جوړ شوی ملګرو زه دا نن خبرې ما به تل د پښتنو دښمن ته خبرې کولې نن خپل کار ته لګیا یم هغه ته نصیحتونه کوم دا کار بند کړئ دا ختم کړئ د چا هم چې راځي وي سره مات کړئ موږ یو کور ته نه شو ودرېدلی چې یو کور ته ورشو بیا هم موږ کمیشن جوړوو د دې لپاره چې هر ځای ته لاړ شي او هلته د لانجې بند کړي دغه لانجې ډېر غټ رکاوټ جوړ کړی دی دا سره بند کړئ په خپل منځ کې ورورولي سره جوړه کړئ او هلته په تا بل جنګ را روان کړئ د دنیا قوتونه پکې شامل دي دې خاوره ته بل جنګ راولي زه یو خبره کومه په هغه باندې پوهان خلک پوهېږي امریکا او چین ته خاص دی چې که دوی پراکسي جنګ وي د بل ځای جوړه کړي موږ په خپله د جنګونو تنګ یو زموږ په خپله خاوره کې دې پراکسي جنګ راولي ښکاري دا چې دې پراکسي جنګ را روان دی په دې ځای کې مګرو په دې خاوره که کوم ملک هم که پاکستان دی که ایران دی که انډیا دی که روسیه که امریکا دی که چین دی خپلو ملکونو ته راشئ که پیاوړي به مخامخ سره ووژنئ زموږ په خاوره د یو بل سره پراکسي جنګ جوړه مه کوئ موږ مو برباد کړو دا خاوره تباه شوه دا خاوره برباده شوه او مزید د دغې بربادۍ نه زموږ خلک ډېر تنګ دي او په هېڅ صورت یې پرېږدو موږ نه په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي او بل خوا هلته جنګ تېر شو ډېرې خبرې هلته په یو طرف ته یو ته سوله راځي بل طرف ته جنګ تېر شو معلومېږي چې دا خبره دروغجنه ښکاري دا خبره شکمنه شوله څنګه کېدلی چې چې هلته سوله راځي هلته جنګونه تېر شي دا خبره یې شکمنه کړله په دې حواله سره دنیا دا وعده کړې وه چې په افغانستان کې به سوله راځي هېڅ سوله راغله جنګ زیات شو دوی په خپله وعده باندې کلک ونرېدل ماملرو به دا افغانانو ته هغه ته په کوم شکل کې ټوپک اخیستی ټولو ته د پي ټي ایم نښه د دغې پندال نښه اخیستی چې تاسو دا جنګ بند کړئ دا جنګ پرېږدئ د افغانستان د سولې په حواله سره چې هلته د ډزبندي وشي هلته د سوله راشي دې په حواله سره موږ ټول قرارداد ورکوو ټول لاسونه پورته کوو چې په افغانستان کې د ډزبندي وشي هلته د جنګ ختم شي دا جنګونه تر څو چې په افغانستان کې جنګ نه وي ختم شوی تر هغې پورې دلته موږ دا جنګ روان ښکاري ملګرو په دې لنډ وخت کې ځای په ځای درد نه لګیا و دلته په مابطلو کې درد لګیا وه هغه سره وعده وشوه تر اوسه پورې وعده پوره نه شوه په خیبر کې درد لګیا وه په کیفیر راجال کتل هغه راغوښته شوې وه په اورنځی کې یو عام خانقاه ولاړې دپاره درد لګیا وه هغه دوی نشه کړه په دې حواله سره په چمن کې په انګوره ډاکې داسې په غلام خان باندې په ګلسن باندې په نواباد باندې په قرلاچۍ باندې په وسط کې کوم ګېټونه دي د خلکو په دې کې هم د قانون رسول سره ظلم او جبر لګیا دی او د دې نه علاوه دلته په دې خاوره د حمیدالله شهید و د طاهر داود شهید و سردار عارف لال پالوړي هر کمره زمانه شهدا دغه ټولو ته انصاف نه ورکول ملګرو دا یو لوی منظم تنظیم غواړي او د دغه منظم کولو لپاره موږ آئین هم جوړ کړی دی د آئین د اپلای کولو لپاره موږ الیکشن کمیټي هم جوړه کړې ده الیکشن کمیټي خپل کار شروع کړی دی هر ملګری د پي ټي ایم ممبرشپ وکړئ په قرآنونو مې قسم راسره کړی و چې زه پر ساتې وم تاسو ستړي شوي خو نه وئ هر
کوي د پی ټي ایم ممبرشپ کوي عہدې در واخلي دا کار په یو سړي نه شي دا کار تقسیمول غواړي چې موږ یې سره تقسیم کړو موږ به خپلې ادارې لرو زموږ به د 20% خپله اداره وي په هر کلي کې به موجوده وي زموږ به د فاینانس اداره وي زموږ به د نظریاتي فکري د سټډي سرکل اداره وي زموږ به خپله سیاسي ادارې وي دا تحریک ته یو نظي تحریک جوړوو دا د تحریک سنبال تحریک جوړوو تېرې سره ټول مسل کارونه د پښتنو ټول دښمنان تاسو به ټول راځوي تاسو دا تحریک ته د اختیار ځای ورکړه د اختیار ملاتړ وکړو موږ که د خپلو شهیدانو بلنه کړو موږ به د دې تحریک د کوم غړیتوب دی او تنظیم دی د هغې په دننه ځان سمبالول دې ته به موږ خامخا انور ته انور به پوره شوې خلکو ولته مذاکرات ټول دوه درې داسې منظم شوي دي د پوره پارلمان ته کتاب رسلې عموم د کام مذاکرات دوی بیا غلي دغه خلکو کې به صحیح دي نفت یې کافي دي ویل دي خلکو نورو خلکو ولته خیر انور یې څه نسل ګلمنه بس سکرین شاټ اخلم بس سیټ ته تا انور لیک سیټ ته د یو سکند لپاره نه دی لري انور 30 سکند بس شور ما کول په عربو کې ډېر کلمې سره دا عرب قسم دی د انسان په زور ورکوي دا چې په نورو وطنونو کې دا پښتانه پراته دي دا په لاهور او کراچۍ کې افغان په نښه باندې کوي ټول یې دا د پردي وطنونو ژوند دا د پردي دا چې خپل وطن آباد کړو دا جنت وطن آباد کړو دا ښایسته وطن آباد کړو دا تمنونه Yo,
دې خاورې دشمنانو ته دا خبره په ډاګه کوم چې د دې خاورې په دا خاوره چې کوم ستا انجام را روان دی هغه انجام د عیده د په سر د ته هم په اوبو کې وینې مونږ یې هم وینو مونږ تاسو ته سوالونه ملتونه وکړل چې دا خاوره پرېږدئ دا خاورې نه لرې شئ دلته ترهګري مه جوړوئ دلته ترهګر مه جوړوئ تاسو نه منله نن ولسونه راچک شوي دي نن لر او بر پښتانه په اتفاق دي انشاءالله لږ د منظمتیا ته وخت پاتې دی داسې غږ به په دې قوم کېږي چې لر او بر وطن به راولي په دې وطن کې چې څومره هم دشمنان دي یو هم نه پاتې کېږي ټول به دې وطن نه سړي خو یو خبره کوم زما هغه پښتون ورور چې هغه د دشمن ملګری جوړ شوی دی وکوه راشه خپل ګام ته خپل ګام ته راشه د خپل ګام سره ودرېږه که نه ودرېږې څرنګه خلک پنجاب کې ملګرتیا کوي بیا به وخت راځي د انقلاب په ورځو کې به موږ په خپل لاسونو در کړو او شروع به دی په دې خاوره کې موږ ظلم د چا هم نه منو ظلم که څوک هم کوي موږ یې خلاف یو هر کله موږ ورته ویلي چې ظلم ته موږ طالبان کوي خلاف یو ظلم ته موږ طالبان کوي ظلم ته وارچ کوي سیه کوي اعلان کوي دنیا ټول ته کتیان کوي ظلم ته باچو کوي موږ دلته په دې خاوره باندې دا د پښتنو خاوره ده دا ستا د مکه خاوره نه په موږ د نیکونو خاوره ده دا ته به حق عمل وي چې موږ به کوي ستا د څېره ستا د بیخونده او ګنډکو پسې به سامنے وسوي ده دا د خاوره نه شي پاتلی زموږ د امن خاوره زموږ د سولې خاوره دا به تل په امن سره په آخر کې امن زنده‌باد امن سوله ټول پښتانه لر او بر افغان امن او پی ټي ایم نن پی ټي ایم ته هر سړی دومره اواز وکړي پی ټي ایم